ابراهيم على قوم دا دلیلو ورکړیو موږ دې در ابراهيم ته په خلاف د قوم د زبانی نرپاو درجه ټول قوم پړ کړیو ځکه هو یا پور کې سيزا نرپاو درجات من نشاو ورته کوم موږ درجه چاته چې موږ خو خشي لړ لړ مرتبو دې ورسو ان ربک حکیم علیم ان رب ستا حکمت والا پوهه دې وهبنا کله چې ناکار خلق مرګرتیا پرې خدا ناکار پر پلار پر خو ناکار قوم پر خو ناکار بچای پر خو الله ولا مزیدار مرګری ورکړ پیغمبران وهبنا له اسحاق ويعقوب وبخمنگا ابراهيم تا بچے اسحاق او يعقوب نا په بل کې قران کې راځي يعقوب زیات یعنی نو سے کلن هدینا هر یو د دوینا خو نکړو مونږه کتاب نوح هدینا او نوح ته مونږه هدایت کړو من قبل مخکې د ابراهيم نا ومن ذريته د بچو دنا داوود او سليمان ايوب او يوسف او موسى او هارون وكذلك نجزي المحسنين تکسب بدلور کو مونږه نه کانو تا وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين او دارنګ زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام الياس عليه السلام هو اريود دي د نیکانونا واسماعيل ويسحوا يونس ولوطا او دارنګ اسماعيل عليه السلام يسع عليه السلام يونس عليه السلام لوط عليه السلام وكل فضلنا للعالمين هر یو دینا ورکړو موږ په مخلوقات زمانه په مخلوقات ټول باندې ومن ابائهم او د بچو د پیغمبرانو او ذریاتهم د پلارانو د پیغمبرانو او ذریاتهم او د بچو د دینا و اخوانهم او د دروننا وجتبیناهم ورکړو موږ او هدیناهم خو نکړو موږ گیتا الاسرات مستقیم لار برابر تا ذالک هد الله دا د هدایت د الله يهدي به من یشاء خو نه کوي په باندې چاته خو خشي من عبادی خپل بندگانو ولو اشرکو کچری دوی دا پیغمبران علیهم السلام د دون لوی مرتبه سرا العیاذ بالله لو د فرض لپاره دي فرض کشیر کو دا پیغمبران دا حبط عنهم ما كانوا يعملون ختم بکم د دینا غنی کوي چې و دي دا کړی وي سم خیال له ته پیغمبران فرض کا دا الله لار دې شرک لار اختیار کی چې سی الله وکړي ټول ورخه پیغمبران علیہ السلام معصوم دي اگر شرک نہ کوي خو ما او تا وایي اولئک الذی دی وجنا حدیث کی راضی اخفا من دبیب النمله شرک دا وړو کی میګینه چې په خبره رواني په تور تیار کې دا غیرم ډیر پټ چې وخت دې ورسېل ته احساس سره پوښ نور په بدن ګرځي نه تک کس شرک پټ پټ لګم کوي پټ پټ راځي دا به کوشش کوي دا ریا ګوره دي ته هم شرک ویل شي دنه برزان ساتي منګه شیطان زمونږه راسي ازلی دشمن دی یار باندې اخلاقانی زراګانی جوړه او کتونه کوي او جراګي دراو نیکي طرف ته راشو او شپه ورځ منځونه کوي بیا رانا بیا علم شیخان ساز کی بیا ریاکاری کوي تسبیح عمرانی سي د سیمونځري نیولي اوس مو بیا نه دا مليان نه چې مبتیان باندې کچا کچا پیدا شي په دې دوه کوته کې تصویر سی ورکړي او تقریر وکړي دا تصویر باندې سی کېږي په دې غار کړ ته چاته دې تاسو لري خدای غار کته ته دای په تو خود له کتاب کې چې دریا کوا حیران بشي نو چې جګړه ځای چې په دې ځای کې تصویر کې به تقریر ولا دی او چې نری ځاله پیدا کړی هغه د غم دي خدای دې یادونه صرف دریا کاری تاسو خلاف نه ما ځان چې پټي ګرځوي او صادر بازار رواج او دنه پکې ټول شپه ورځاو او خلکو ته نه خي او باز شیخان ګور زمونږ را مشرانی یا ربونی سیب نسی چې خدای ادا کیو 2 بجې را پاسه مخ بیګا را باندې او شل 3 بجې را باندې نن مې لازم زم بوډا کا کاټي بچاته شي ما ته دې ویل کې ځان نه غرق دا ډیر خبره ده دریاکاری نو بالکل ځان ساتي اولئک الذی آتیناهم الکتاب دا کسدا هغه کسان دي
چې ورکړی دي ته من کتاب والحکم قوت فیصلو والنبوة او پیغمبري فیکفروا بها که چېرې دوی انکار وکړي په دې باندې هؤلاء دا کسان فقد وکلنا یقینا موږ مقرر کړي دي په دې باندې بها قوما مقرر وکړو موږ په دې باندې او ودرو موږ په دې باندې یو قوم لرا چې لیسو بها بکافرین چې نه وي بیا د دې نه انکاریان اولئک الذی هدى الله دا کسان دي چې الله او نخونه کړی دا په بهداه مقتدی اے پیغمبره د دې په هدایت پسې شدي پسې اقتدا وکا قلت ورته وای لا سلکم علی اجر نو غواړم تاسو نه په دې باندې سمزوري ان هو الا ذکر للعالمین دا قرآن مر په نصیحت دې لپاره د مخلوقاتو یو یهودی راغی مولا دې یهودو نبی علیہ السلام سره خبرې کوي نو سنیږي او غیجه غوندي کلکه خبرې شروع کړو ځان یو لی خونیت ساس کړ پیغمبر په مخ کې دا خبره کوي نبی علیہ السلام د پوری نو سړی مولا ډیر ځات پرسیدلې خو نو غټه خېټه نبی علیہ السلام ورته چې دا تورات ویلې کړو په تورات کې دا لیدلی چې تیار حبر سمین د الله تعالی خوښ نه دی حبر سمین د الله بدیش وسلاسی په غوسه کې راغی وما ویلی ما انزل الله على بشر من شيء تلا وی چې با پیغمبر ومنه زدان منم چې الله چرته آسماني کتاب په چا نازل کړي خپل برګری چې هغه سراغری او ورته چې خدای درکړي موسی وزر ته ویم چې په هیڅ ځای نه نازل موسی نه نازل خپل پیغمبر دې وسایل کار شکر چې نبی رسول الله ویلي چې حبر سمین د الله بدیش ما رښتیا یې بدی شکر ځکه دا عمل صادر شو او ځکه دا لوګو نو وايي کوم ځای ته ورسېدل وما قدر الله حق قدره دا وما قدر الله حق قدره مانا عزت انکا دے خلقو دا اللہ سمر چی دا اللہ قدر او عزت دے دون دے خلقو انکا چی دے دون متویش کراغے چی ما انزل اللہ علی بشر من شے دا کم وقت دوی دا اللہ عزت انمانا اس قالو اغا وقت دی ظالمانو داویل چی ما انزل اللہ علی بشر من شے ندی نازل کرے اللہ پہ یو انسان بانے چرتا ایش شیل آسمان قلت ورطا ہوا ہے من انزل الكتاب الذي جاء به موسیٰ ہوا ہے پیغمبر دی علمتا من انزل الكتاب الذي چاہ نازل کرے کتاب اگا چرات لکڑی پاگی بانی موسیٰ نوراً یورناوا وہدن اور رہنمائی والا خلق لپارا تجعلونہو کراتویسا گرزولی تاسو آگے لپائلونا پیلونا اگا توراتی پوٹی پوٹی کڑے ہو پانی کڑے ہو تبدونها کارا کوي چې تاسو له مطلب د پاره دي او تخونه کثیره او ډېر حصے تورات پټوي ځکه چې تاسو کې لار وعلمتم ما لم تعلموا او تعلیم درکړې شوی تاسو ته خبر تاسو کوی نه وای انتم تاسو راباکم تاسو کاران قلت ورتوا تاسو وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا باکم قل الله ورتوا بي جواب نظر کوي نو تو ورته دا الله دې سو مزرهم في خبز يلعبون بفريد في الكفر باطل كي يلعبون جلوب كي وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه او دا قران یو کتاب دې ډک دې خیر مبارک بنا ډک دې خیر او برکت نا مصدق تصدیق کوونکی دې دا کتابونه چې دنه مخکې ولتنذر القرى دې لپاره محمد صلی الله علیه وسلم چې وایي ته په دې باندې هغه اوسیدونکي د القرى د مکه چې دا د دین دې القرى ټول کلو مرجعون الیه امور هم زکوي چې بچي هغه ته راټولېږي دا د ټول کلو مرکز دی القرى ایو سړی وایي کنه چې القرى بارکه ابراهیم علیه السلام یادوي وبحرمة الشيخ الذي سن القرى وأسس البنيان في القرى وإذا بودا سپینګری درب پرب باندې مې قسمی چې
د میلمستیا سنت په ځمکه کې هغې د ابراهیم علیه السلام زمانې نه مخکې میلمستیا نه وه چې ته بدلې نو ځان سبرې خرچه خپله وړه چا ته دې بدلې بحرمت الشیخ الذي سن القراء قراء په کسرې سره میلمستیا ده او مؤسس المحجوج في القرى او بنیادی خیر بیت الله شریف په القرى زما دې القرى کې سره خبره وکړي ومن حولها سوچ لري مکه نه چاپی لري والذین یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې یؤمنون به ایمان راوړي په باندې وهم على صلاتهم يحافظون او دې په منځونو خپل باندې حفاظت کوونکي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سوک دے زیاد ظالم دا چانا چساس کی پا اللہ درو دا من متضمن دے مانا دے استفهام انکاری لا احد ازلمو نشتا یوتن ظالم دا چانا چساس کی پا اللہ درو او قال یا ہوئی اوحی الی ما دا وحی شویدا ولم یوحی الیه شیء حالا کی وحی ورتدی شوی ومن نوغ سوک الوی ظالم دے قال چی وی سأنزلو مسلما سأنزلو زردم چی زبم نازل کما زبم پیش کما فمثل اللہ کی چی اللہ نازل کری دی دا اوستی چی مویلی دا نظر ابن حارسہ چیو دا دیر بیو بدرنگ کافر دے بطور اس میں دیار کسو کتابونو بیراوڑا او مکہ معظمان کے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیرو حدیث پر دبا کیسے کولی د دې وجنه چې فتح مکه وشوه یو سړی راغی ویل نظر ابن حارثه د بیت الله په استارو کې ننوتی پردو نبی علیه السلام په پرده کې مړ دی د بیت الله په پرده کې مړ دی او بیا یو خور راغلی په اشعارو کې پیغمبر خدا دا یا 2000 کسان ماپ کېدل نو نظر پکې نشي ماپ کېدی هغه ویل نظر ماپ یې کاوه هغه زما ذاتی دغه نه و هغه چې قرآن کوم هتک کړی دا د بدا ویل چې که وګورم زه به هم د په شان خبره وکړم خو زه به یې په خپله ژبه کې کوم او دی د عربو کوي زه به یې راجم ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون ووینې ته ای مخاطبه کوم وخت چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې وي والملائکة باسطوا أيديهما او ملک الموت او فرشتي او دایخ الله سبحانه تا او ورته وایي اخرجوا انفسکم روبا سي پلیتا خپل پلیت سره بار کړئ اليوم تجزون عذاب الهون نن با تاسو بدل درکېږي دا عذاب تسپکونکې بما كنتم تقولون على الله غير الحق فسبب دا چې وایي تاسو ویل په الله باندې نه حق خبرې وكنتم عن آياته تستكبرون او وایي تاسو ځان غټ ګڼ تاسو د آیاتونو د الله نه ولقد جئتمونا یقینا تاسو راغلئ موږ ته مراد ځان لځان لا دا ډله پارټي به ټول ته پاتې شي دا جته به پاتې شي دا یارانې او دوستانې چې په باطل باندې دا ټولې به پاتې شي کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې راغلي یو دغه څنګه چې موږ پیدا کړو تاسو له اول کرتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله دربار ته راځي سرتور سر پیغلی پی ناسونتا عائشہ مولوی وایي دا الله پیغمبر چې جامع دی یو بل ته خلق حدیث کې راځي جناب رسول الله ورته عائشہ خبره باندې نه ډیره ترندې سوي چاته او ورقیامت ورځ یې سړی په خپل ځای کې وتا او ورته وایي وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم پریخي تاسو هغه چې موږ درکړو شاته شاګان ما کمال او دولت درکړیو څه درکړیو هغه دنیا کې پاتې شو ته خو باندې تاسو کوتا کراغلی څه غواړئ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم
او دینو موږ تاسو سره تاسو لپاره اشاره کوي تاسو به ګمان کوو چا ورته چې هلکه دا څه ساز کړی دي نو تا وویل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله دا چې مثال الذين زعمتم تاسو ګمان دا غیر سپاره شان کوم انهم فيكم شركاء چې دا کسان پتا سو کې زما سره شریکو لقد تقطع بينكم يقينا کټ شاګه جوړ تاسو هغه د یارانی او د مشرۍ او د کشرۍ هغه جوړ کټ وتولى عنكم او رخص تاسو نه ما كنتم تزعمون هغه چې تاسو سره ګمان نه کول اصل شو خدای تاسو چې اوس خدای ته نږدې کې اوس پارشتلو ان الله خالق الحب والنوى یقینا الله شلون کې دانی دے والنوى او د اډو کې د کجوري دے فعل امقام کې معنا شلول دا او خالق صيغه اسم فاعل دا ان الله خالق الحب والنوى یقینا الله شلون کې دانی لرا دانا وشلې تخترو بس او خاص کر والنوى د اجو د اډو کې د کجوري اډو کې تناوب او خاص کر شلای هغه اډو کې د کجوري او داګې نه تیغرو بس نو نوا نیت ته هم وای او نوا چې کوم دینو د اډو کې د کجوري اډو کې ته وای او نوا دا کلی نو چې امام نووي شارح مسلم پکې پیدا شو مونږ ته استادان ویلو چې د امام مسلم په دارالحدیث باندې دالی کړی شي زیوی اوس دالی کړی شي دا ما استاد راته یاد چې هنئ اتیانوا ووقیت من شر النوى قد نشأ بك عالم لله اخلص ما نوى دا یو شیخ الحدیث بدل لوی امام مسلم کتاب سے عاصتوں کی وای دا هغه په دروازه باندې داری کړی شو هنئت یا نوا مبارک بادی دی تا تا اے د نوا کړیا هنئت یا نوا ووقیت من شر النوا تدی اوس اګنه شر د فراق او د نوا په مدد فراق قد نشأ بك عالم یقینا تا کې او علم پیدا شوه دی لله اخلص ما نوا چې خالص تا الله د پاره نیت او قصد لري یاد ورشي لکه ځکه وایي یخرج الحي من الميت رواسي د الله مړی لا مجوندی لره د مړینا دا مې ورته ویلو ومخرج الميت من الحي او رواسي مړی لره د ژوندینا ذالکم الله دا پروردگار دې تاسو فانا تؤفكون کم طرف دواړه ولې شوي د دینا فالق الاصباح شلون کې د سبا دې ان شپې دا تور تیار وشلې او سپین سبا پکې روبس وجعل الليل سكنا او ګرځولې دا شپه د پاره د آرام شپه د آرام د پاره کړی ښا دا قرآن ځکه د شپه بل شوګيري کوي په عبادت کې شوګيري کوي خیر دې وته کې به شوګيري کوي دې خلکو په پدای کې په رمضان المبارک کې شپه ورځ کړي دا ورځ شپه کړي دا صفت قسمت به نه ماستان نه بادر سکینی او د چربانګي پوری لګي ګپونه نو کله چربانګي پوری نه پلونه کې او تلاوتونه کې نو ښه کار کوي کته به پیدي ګپونه لګي نو خدای ودر سره پوښ والشمس والقمر حسبانا او پیدا کړی دی الله انور قرای نو قرای شمس او قرای قمر حسبانا په حساب کتاب باندې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ضرور خدای پویا هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا الله ذات جګر دونی دي ستوري تاسو لپاره لتهتدوا بها چې تاسو لار عمومي پرې باندې په ظلمات البر والبحر پتیارو د شپې د وچی او د لوندې کې اسمان کې ستوري نه د شپې بسړي د زین قدم نه اوچت کړي بل زینا دا د ستور وجر چې ته په تیار کې رواني او بحر کې سمندر کې او زمونږ راجازونه که په سمندر کې وتل دا به د ستورو په ذریعه ځي او په هوا کې کوم جازونه ځي دا د ستورو په ذریعه باندې قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون
यकीनन तफसील से बयान होगा आयातुना द कुदरत वाले पार द कौम कोई की वहुव الذी अंशअकुम मिन नफ्स वाहिदा अल्लाह ज़ात ज पैदा करी ताब यो तन आदम ना व मुस्तक़र्रुन दे इंसान द पारा ज़ेद करारी दे व मुस्तअद मुस्तौदअ और ज़ेद अमानत की खुदलो दे यदि गणी तरजीमी दी मुस्तक़र दे द इंसान द पारा यो मुस्तक़रम दे अगदारे च द प्लार शाह के द ढेर ज़मानी न प्रूती दे और मुस्तौदा दे द मोर रहिम अगे ज़ेद अमानत की खुदलो दे और मुस्तक़र दे दाज़म का अगर पारा लोग सिदल मुस्तक़र दे और मुस्तौदा हम दे आपकी अमानत की खुलिश क़यामत होगी कद फसलनल आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून यकीनन तफसील से बयान होगा तुमने पार कौम को की वहुव الذी अंज़ल मिनस समाई मा अल्लाह ज़ात चिरा गुज़ैर आसमान नो बोलरा बाखरजना बिही नबात कुल्ल शै वसरुबा सिबरी बारी वाखद हर यूसिस बाखरजना मिनहु खज़रा वसरुबा सीद दीना शिनकी नुखरिजो मिनहु हब्बार वबसुम दीना दाना मुतराकिबा यौमल बाइन बरस वरई ومن النخل من طلع رباش من كجوري يندا أخوشي وجد غنا كنوان وغنغوشي دانية نزدي كي دي عربو كي نسي كجوري لزري دي شتر سناسنم كجوري متراسم دونه كجوري أغوغي بزبكة لگي دي بزبكة دا الله له قدرت ته نخي دي وجناتين او دارنګي موږ پیدا کړی روغار سپری باندې باغونه من اعناب انګورنا وزيتون او خوننا ورمان او انارنا متشابها وغير متشابه هم رنگ دي په متشابه دي په پاڼو کې او غیر متشابه دي متشابه په میوه کې لکه د رومان او د انار بوټي دې ته وګوره او دې سره زيتون بوټي دي نو دا یو بل سره پرنګ کې متشابه دي او په خوند کې متشابه نه دي یا هم رنگ دي خوند کې فرق دی یا خوند یو دی رنگ کې فرق دی انظر الى صبره اذا اسمرا وګوره مې وې دې تا کر چې مې ونیسي ويرعيه وګوره په خیر لایدا ونیسي ته کښنای بیا ورو زیړش سرش او بیا داګې نه ورو خپل رنگ پکې راشي ان نبی ذالکم یقینا تاسو په دې مذکور الى آیات من القدرت دی لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې ایمان راوړي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن غرزوري دي مشرکان الله لپاره شریکاتيان پیریان ورسره شریکاتيان کړي وخلقهم وبلا کړی دی الله د شیطانانو د جناتو لرا وخرقوا له بنين وبناتنا او وخرقوا له معنا دادا چې دې دغه چې کوم دې پیریانو او د دې د مشران چې دي خرقو ساز کړی د دې لپاره سامن او دارنګي چې کوم دې لونی بغیر علم بغیر پنا پوي صدا الله لپاره سامن او لونه ساز کړی دي دا څنګه چې البته يهود ویلي چې نحن ابناء الله واحبه دارنګي دا بوتان به دې دغه سپلل په دې خبره باندې سبحانه پاکی دا اللہ را وتعالی ما یصفون پاک دی اللہ دا غیر چیز بیان بری او سماوات اور ناشنا پیدا کون کے بغیر دا مثال اور نقشینا دا اسمان رزمو کو دے انا یکون له ولد کم زین بدل بار بچے شی ولم تكن له صاحبہ نشتہ دن بار بی وخلق كل شيء وپیدا کړی دا الله هر یو چیز دراو کل شيء علیم دا الله په هر څه باندې پوهه دی ذالکم الله ربکم تاسو ته دا رب دې تاسو پروردگار دی لا اله الا هو نشتره معبود سوا الله خالق كل شيء پیدا کون کې دا هر یو چیز دی فعبدوه دې عبادت کوي او علی كل شيء وکیل دې دا الله تعالی په هر څه باندې کار سازون کې لا تدركه الابصار نشمون دلې د سترګې نشي لیدلې په دنیا کې او يدرك الابصار او دا الله تعالی مومي سترګو لرای دی الله ارسینی او هو اللطيف الخبير دا الله تعالی باریک بین خبردار دی قد جاءكم بصائر يقين راغري تاسو ته خبرې د پوي من ربكم جانب رب تاسو نه
فمن ابصرا پچا چې لیدل وکړي ځان پوهه کو پر نفسي پس ځان د پیډې لپاره دا پوهه او من عمیا چا چې ځان وکړو فعليها نو بوج او سزا یو په دوانه دا وما انا عليكم بحفيظ نه ما ز تاسو باندې ما زه نه مقرر شي تاسو باندې حساب دان او حساب لغنا حفاظت کوونکې د اعمالو دا قائد تاسو وكذلك نصرف الآيات تقسمنا بار بار بیانو یاتنا وليقولوا دې لپاره چې ویدا دا مشرکان چې درستا دا تار چانه لستلې دی دا قران ولنبين له دې لپاره چې بیان کوم یقوم یعلمون د بار دا قوم چې غوي اتبما اوحي الیک تابع شاهدا کتاب چې دا دی وحی کی من ربک رجانه ودرسانا ولا اله الا هو المشتري مابوس واردنا وعرض عن المشركين مخواروا د مشرکانونا ولو شاء الله ما اشركوا فلا الله خشوه ما اشركوا دي با شرک نه کړه دی ویلي چې ولو شاء المشركان ویل چې الله خشوه مو شرک نه کړي وما جعلناك عليهم حفيظا دې ګرځول موږ تعالی په باندې محافظ د اعمال دي چې ته دې تاکید او د عمل حفاظت کو شاو چې غلط تاکید نه اختیار نکي وما انت عليهم بوكيل نه ته په دې باندې دارو او مقرر شوی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وسو کنزلي مکوي تاسو کسان دا چې راغلي مشرکان سیوا د الله نه یعنی کافرانو ته بلات او منات کنزلي او منکي ولي فيسب الله عدو بغير علم ودا مشرکان با کنزلي کی الله تا بغیر علم پنا پوي سرا توش کې براشي ته ما خدای کته استاخ دې زکات دې وجه نه چا خدایانو ته پکځل نه کوي د چا مشران با سپک باندې کې چا مشران ته سپک نسبتونه باندې کې ابر اواز او ستا مشران ته لکه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم براشي وسړی بخور مورګار ته کنځلې کوي صحابه یا رسول الله مورګار ته کنځلې کوي ویا وې د بل پلار وو کنځي نو دا هغه باندې د پلار دې ور بل مورو کنځي هغه باندې خو اوس کو خبره بل شان شوی دا اوس موږ ولیدل چې براراس خلک مور ته کنځلې کوي پلار ته کنځلې کوي پردینا دا چانه چې پیدا دیږي دي دا سي د بیکاری او وخت راغی دې متای وخت راغی زګوای كذلك زينا لكل امه عملهم تکشی خسته کړي د مونږه د هر امت لپاره د هر یو امت لپاره عمل دوی ثم الى ربهم مرجعون بخالص پروګار دي دا واپس دي دا ونبئهم پس خبر وکي دي له ما كانوا يعملون پای باندې چې عمل کړي د خو د بدونه واقسم بالله جهل ايمانهما قسم خري الله باندې سخت قسمنا او قسم دادي لئن جاءتهم قسم دې کومګتا راغه یو آیات یو موجزه چې موږ غواړو یؤمنون بها دي وخام خاف دي باندې ایمان به دا قسمونه خپل کومه موجزه غواړو راشي موږ خام خاف دي ایمان ورو قل تو ورته وایا انما الآيات عند الله خام آیاتنا دا پنځ د پروردگار باندې الله باندې یعنی معجزې د الله سره دي د الله په اختیار دي دا مسله زده کوي چې معجزه د الله اختیار کې دا کرامت دی الله په اختیار دا معجزه د الله اختیار کې کله چې غواړي د پیغمبر په لاس کې کاری کرامت د الله په لاس کې کله غواړي د ولی په لاس کې کاری کوي خدا خپل اختیار باندې پیغمبر معجزه نشي دا کوي دغه اختیار د الله سره دی شنکر نمخ کې دی کې یو کله په خوا پای کې مناظره او تیر تاریخ او نو شیخ عبدالرحمن رحمت الله علیه او شیخ نقیب احمد دا پای کې لیبرټیانو سره مناظره و نو دی باندې اول با شروع شو چې دا موجوده او کرامت چا بلاس کې نو شیخ عبدالرحمن زموږ طرفه ویان هغه ورته الله بلاس کې ناګي چلول کو نو اور مسدا سوره انعام راوځي قرآن ورسره ورسره کې قرآن نو شروع شایاتونه دې بیا ورته وي تمن آیاتونه او تاسو آیاتونه تاسو به لاري بیا تاسو لار خطا شي د دې دا کټوي انما الآيات عند الله دای په پیش قیامت آیات دي انما الآيات عند الله معجزې د الله سره
وما يشعرون مؤمنان وای یره جی دا خو ټیک ته کړي چې معجزې د الله سره دي او دا خلک غواړي الله ته سوال وکړي چې راوړي کنه کې دې چې مسلمانان شي الله پیغمبر الله پیغمبر خاطر دې برګرو ته دی وایا چې ما یشعرکم سشکوا کړي تعالی راه مؤمنانو چې ان هذا معجزه اذا جاءت کدا راشي لرو دی و ایمان رانوي او یا چې کوم قوم معجزه وغواړي او اگر راشي او بیا ایمان رانوي بیا خلق الله دې پرې وږي او قریشان خو الله وجلنا فتح مکه پوری ژوندۍ ساتل هغه بیا هراول د ثور اسلام او داږي بچی را پاسه لګي نه څنګه خلق ساشه خالق خوشحال خلق دیږي کنه ونقلب افئدتهم وابصارهم الله ويړو راړو منګاړو نه دي خلقو سترګې دي خلقو کما لم يؤمنوا به اول مره لکه څنګه چې ایمان نه راوړې په دی باندې په اول ځل نو بس اول ځل چې سړی ایمان راوړي او رسول چې بیا ګوي شروع کی بیا د هدایت د مندري کی ونظرهم في طغيانهم فريدو من قدير فكل سركشو كي يعملون متحير وحيران ان شاء الله يا مصبار سيمارش وعلى الله القرآن وأسرار ولطائف وترجمه وعلمه وعلمه جسر سرم کے پریوان کامل مقابل عمل کو اقرار کی قرآنی نظام شریعت نظام تمام جہاں خاص کر پاکستان کے راوی سو پرکار کی کامیابی کی سو مخالفت کی ہدایت و توحید قبل قسمت یا رسول سو مستحقی یا اللہ جمع سون مردگان مسلمانانوں وفاشی ٹوری وفی سن مسلمانانوں بیماران کی اللہ شفا عامل عاجل و دور کی اللہ دا کو مصیبت کی دنیا میں راغلے دے یا اللہ دا مصیبت دفع کی یا اللہ کا کم کسانوں کفاروں اور نت انتقام یا اللہ خپل انتقام کے اخلا خدای مسلمانان دنیا پر ہر کونا کی دی بیماری نہ وساتا کم چې مبتلا دی اللہ دی بیماری نظر تر زر روح کا دی په جوانی چې دنیا پر مسلمانان باندې کوم تنګي او مالی بحران راغلي دي او زمونږ ډېر مسافران غریبانان چې مور پلار او خپل زنانه او خپل بچی ته پاتې شوي دي او هلته په سفر کې په قید کې پراته دي الله د هغې د رهایي دپاره د هغې د لاس ته کلاولو دپاره د هغې انتظام وکړي الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټول په ایمان کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه